السلام علیکم. تاسو د دارالنصر فاونډیشن افیشل یوټیوب چینل ګورئ. نن به انشاءالله د دارالنصر فاونډیشن مرکزي درې کسیزه وفد چې دی هغه به د شیکولې نه د ګوکن روډ د تفصیلي معاینې دپاره به ځي او د هغې جایزه به اخلي. زموږ سره چې کوم ملګري دي شیراز صاحب ملګری او سوشل ورکر ډاکټر باسط صاحب او شهید عالم صاحب او د دې نه علاوه چې کوم دی افتخار صاحب دی انشاءالله نور ملګري هم دي. موږ به انشاءالله ځو او د دې روډ تفصیلي جایزه به موږ اخلو او د دې مقابله به د یختنګي روډ سره مقابله کوو او فیصله چې هغه په عوام پرېږدو چې آیا دا روډ موږ له بهتر دی او که نه هغه روډ بهتر و. دا لنډ دی، دا روډ مختصر دی، دې کې چړایانې څومره دي، دا خطرناکې دي که نه هغه اسانې دي او د دې موړونه چې کوم دي هغه چې دي هغه څومره خطرناک دي او د دې نه علاوه په دې چې کوم سیمنټ کېږي یا ترکول کېږي هغه په معیار برابر دي که هغه د معیار نه کم دي. او د دې نه علاوه چې کومې مهمې خبرې زموږ نه په هغه تېروتې انټرویوز کې پاتې شوي وي هغه به تاسو سره شریکو. تاسو موږ سره اوسئ. په دې وخت کې موږ راغلي په ویزټ باندې د شیکولې نه ګوکن کم روډ چې په هغه کار جاري دی. اوس موږ چې د بونیر په ایریا کې کوم چې د دې بریمال نه پورته روډ باندې سیمنټ کېږي نو په دې موږ رالو خو دا کار چې کوم دی د دې کوم موږ جایزه واخیستله کمیونټي ویل چې ده راخیستي او کار چې کوم دی هغه د معیار چې دی هغه ډېر ښکته دی. تاسو ته به د کیمرمین به تاسو وښیي دی چې کوم د هره شی په نظر راځي او نور د سیمنټ چې دی هغه صرف برای نام دي. د دې وجې نه زمونږ کوم چې د دې چیرمین او ډیپټي چیرمین چې کوم ایرا دی هغوی ته دا ریکویسټ چې هغه فوراً په دې باندې ایکشن واخلي چې کار چې اوس جاري دی نو دا خو چې دا خو صرف هغه میک اپ شو. کوم اصل کار چې هغه خو چې کوم مقصد چې کوم دا روډ جوړېږي هغه عوام د فایدې لپاره د هغې د فایدې نه بغیر چې دی هغه چې دی هغه عوام ته هغه ناخه مشکلات کېږي نه خو سیمنټ داسې د دې کوم د سیمنټو کوم کول چې نه کول چې دا خو نشي برابر شو هغه سیمنټ سبا خراب شو د هغې زیات تکلیف دی په مقابل دی چې د سیمنټ نه د یو جن کوم د اړي چې هغوی ته دا ریکویسټ چې هغه فوراً په دې باندې ایکشن واخلي. نو د دارالنصر فاونډیشن د ټیم د راتګ مقصد دا و چې دې کوم دې روډ کې کوم ټایم نه متعین شي چې د هغې د نشاندهي وشي. تاسو که دا کیمرمین تاسو ته وښیي نو د دې کې دا کوم موډونه چې دومره خطرناک دي ویستو کوم مقصد چې هغه خو پوره نه شو. دې کې دا کوم موډ چې دی دا ټول خطرناک موډ دی. په دې کې د یو نه معمولي هم غلطي وشي نو الله دې نه کړي دې کې د غټ جاني چې دی هغه نقصان کېدی شي. دې روډ چې کوم نقشه چې هغه په دې طریقه وتله لکه د یختنګي د پورن نه چې کوم د میګاور پورې چې کوم روډ دی هغه روډ موږ چې وویل دا کې یختنګي روډ چې خراب دی خو هغه چې دی هغه د دې په مقابله کې هغه هېڅ هم نه دی هغه هېڅ مشکل هم نه دی. صرف د اورې په سیزن کې هغه کې لږ مشکلات دي خو دا چې دا په هر ټیم کې مشکل دی. دې که اورئ او که اورئ هم نه هر سیزن کې چې دی هغه ډېر خطرناک دی. موټرسایکل وال چې کوم زموږ 95% چې کوم نوجوان دي هغوی موټرسایکل چې هغه چلوي نو په دې کې چې د اکسیډنټ ډېر زیات خطرات دي په بارانه کې هم په اوره کې هم او په هسې هم که معمولي هم د ډرایور نه غلطي وشي نو جاني نقصان کېدی شي. په دې ټیم کې موږ سره چې کوم د دې علاقې چې کوم دی شکولۍ زموږ ډېر ملګری خوږ ملګری او سوشل ورکر دی نو هغوی موږ سره موجود دي چې هغه دې باره موږ سره افتخار صاحب موجود دی د هغوی نه په دې باره کې به د دوی نظر دا روډ چې کوم مقصد دپاره رخ شوی او هغه مقصد وي نه کېږي. مونږ خو مطلب دا و چې په دې باندې به د سوارلو ګاډي ځي یا د مال به دا روډ ته مونږ ته لنډ دی که نه ځي نو مال به پرې راځي سوارلو ګاډي به پرې ځي. دې باندې به صرف هغه ګڼه دی چې چا سره فور ویله ګاډي که جوړ هم دا شي اوس پرې هم دا فور ویله ګاډي ځي هغه مقصد پرې نه پوره کېږي. په دې باندې به هغه ګاډي ځي کوم ګاډي چې چا سره فور ویله ګاډي نو فور ویله ګاډي به پرې راځي او عام ګاډي به پرې د څو پورې چې په کوم ځای کې موږ ولاړ یو دا مونږ دا نقشه چې کوم په ضرورت طریقه باندې تلو په هغه طریقه لاړه نو بیا به هر قسم ګاډی تللی شي او که فرق دا په دې طریقه باندې کوم سیمنټ شروع کړي او داسې د سیمنټ یې وکړو نو په دې به صرف فور ویله ګاډی ځي او عام ګاډی به ځي نو هغه حل خو هغه مسلې چې دي هغه حل نه شوي بلکې لا ښه زیاتې شوي. ځکه کوشش به خلک کوي چې روډ رخ شوی دی زه پرې ځم او دلته به بدلې شي نه نو هغه مسلې لا ښه زیاتې شوې کمې نه شوې. نو بس که دا نقشه بدل شول ټیک ده که نقشه بدل نه شوه نو بیا به هغه سړي ته پیدا نه چې سره خپل ګاډی دی بیا فور ویله دی نو هغه سړی به ځي عام سړی به نه شي. دا افتخار تاسو څه ګڼئ چې د دې کوم اصل ذمه دار چې دی انجینیر کېدای شي که د دې کوم ټیکهدار چې دی کوم اصل کوم سرغنه چې دی تاسو نو د دې خو اصل خو انجینیر کېدای شي لکه کېدای نه شي انجینیر دی د اصل هغه چې کوم دی خو بیا د ټیکهدار او د انجینیر دغه لکه دا پورې طرف ته څه کوم کار نو په دې کې ډېرې زیاتې ګاډۍ وي د دې په کټایۍ باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نو انجینیر او ټیکهدار د یو بل راواله او ټیکهدار چې کوم دی د یو بل سره غوږ جنګول دی او شی کوم اسان طرف چې په هغې راوستي خو چړیانې پکې ډېرې زیاتې راوستي دي نو
نو دې د فرق دایره ورده مهرباني وکړي دوی راشي او کومه صحیح نقشه چې دا غوښتل کومه ده هغه نقشه راولي هغه نقشه وګوري نو نقشه په دې طرف نه ده کوم ځای کې چې موږ ولاړو کوم ځای کې روډ ودی نقشه په دې بل طرف ده نو دا روډ به ټیک شي ډېره مننه موږ سره د شیراز ظالم زموږ د خوب ملګری او سوشل ورکر موږ سره موجود دی هغوی نه په دې باره کې یو نظر اخلو دې کې په ټول اول دا خبره ده چې دې کوم ډیزاین چې شی دی دا پراپر انجینرینګ ډیزاین نه دی په دې کې په ډیزاین کې غلطیانې راغلي او هغه غلطیانې داسې غلطیانې راغلي چې اوس په دې باندې ګاډي ځي نو په دې کې به هر ټایم د اکسیډنټ خطر ځکه چې په دې باندې ناشنا سړی او آزاد پرې راغی لکه د بچ کېدو څه چانسز پکې نشته تاسو دا ځای پخپله وګورئ نو د دې لپاره زموږ د ایرا چیرمین صاحب ته ډیپټي چیرمین ته د دې چې کوم دا متعلقه آري دی هغو ته دا درخواست دی چې په دې ځای کې کم از کم دا نقشه بدل کړي او داسې یو دوه ځای نه د شانګلې سایډ ته هم دي چې په هغې کې هم نقشه بدل کړي دا د بونیر ایریا ده او دا د شانګلې ده چې څو پورې په دې کې نقشه نه بدل شي او هسې که په دې باندې کار وشي پیسې به ضایع شي او بې فایدې کار به کېږي او د ډېر وخته پورې 20-21 ساله شو چې په دې په اول کار نه کېږي دې ټایم کې چې کله د پي ټي آی حکومت راغی او په دې کې بیا موږ وزیر اعلی صاحب ته درخواست وکړو هغه پکې دلچسپي واخیسته بیا پکې دغه شانتې مراد صاحب دلچسپي واخیسته هغه پکې د ایرا چیرمین ته وینا وکړه نو کار شروع شو په ډېره مشکله سره کال دوه پکې موږ دا منډې ترلې ووهلې په هغې کې ایله کار شروع شو خو چې کار شروع شو نو نقشه دا ده نو په داسې که روډ جوړ هم شي نو د دې چې کومه فایده ده کوم مقصد و هغه ترې حاصلوي نو پکار ده چې د دې نقشه کې کم از کم دا فوري طور بدل شي او کم چې پکې کار روان دی دا ناقص میټیریل استعمالېږي لکه اوس سیمټ تاسو ویل ده چې کم از کم په دې باندې کوم انجینر دی د ایرا د طرفه چې هغه راشي دې ته پخپله ودرېږي او د دې ناقص میټیریل دا روکتام وکړي ځکه که دا ناقص میټیریل استعمال چې کال دوه وروسته به دا هم اوبه وړي نو هېڅ فایده نشته هسې صرف د حکومت پیسې ضایع ټیک شو ډېره مننه جزاک الله ګرانو کتونکو دا چې کوم ځای دی دا مزه چې پکې روانه ده دا د شکرانه ګوکن روډ چې پای کې پتنګ نامې ځای دی چې د بونیر په ایریا کې راځي دا د ټول نه خطرناک ځای دی په دې باندې چې ګاډی ښکته ځي نو هغه ته په هر ټیم دغه چې هغه د خطرې سره مخ وي او څنګه چې موږ تاسو ته وړاندې وویل چې د دې سیمټ چې هغه انتهایی ناقص سیمټ دي پاکسیم سیمټ چې کوم دي هغه چې نور سیمټ نه ارزان هم دي د هغوی کوالټي چې د هغه ډېره کمه ده د عسکري سیمټو مقابله کې هغه به دې کې استعمالېږي سیمټو ریشو چې هغه به کې هم کمه استعمالېږي نو که دا داسې دا روډ جوړ کړی شي نو دې ته به عوام دفاتې به زیات تکلیف وي اکسیډنټ یې وي نو د عوام چې دی هغه ته د عوام پیسه هم ضایع شوه او هغوی ته چې کوم سهولت ورکولو هغه مقصد هم حاصل نه کړی شو د دومره اهم مسلې د هایلایټ کولو لپاره د نصر فاونډیشن ټیم چې هغه دې ځای ته لاړو او دا مسلې تمام جزئیات چې دی هغه د عوام مخې کېښودو د نصر فاونډیشن به د زندګۍ سره تړلې شوې هر قسمه خبرې چې دی هغه به هغه مسایل چې هغه د حل کولو کوشش کوي هغه دا تنظیم هیڅ قسمه سیاسي مقاصد نه دي ځکه چې دا غیر سیاسي او غیر منافع بخش تنظیم دی